बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। څومره چې هم زموږ سره میلمنو شرکت کړی دی او څومره کسان چې هم راغلي دي د دوی د زړه نه مشکور یو او شکریه یې ادا کوو. بیا زه خپل د کلیوالو او خپلو مشرانو ته یو درخواست کوم چې څومره هم کېدی شي نو چې تاسو خاموشي اختیار کړئ، ډېره بخوئ. مونږ د خپل پروګرام باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک نه کوو. زه د تلاوت لپاره راغواړم سهیل خان علي صاحب چې راشي او تلاوت وکړي. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. کلام پاک نه بعد زه د خپلې علاقې مشر او د څه تاریخ محتاج نه دی ډاکټر زاهد روان ته درخواست ورکوم چې هغه راشي او میلمنو ته ویلکم وکړي او شکریه ادا کړي. ډاکټر زاهد روان. شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو زه د آی سی ایم کمانډو میکس آرټل آرټس والا چې هغې کې څومره ملګري هم دي ټول نه اولنۍ شکریه خو د انتخاب ادا کوو، ځکه چې دا اولنۍ په هوښیارۍ دره کې اولنۍ یو آرټس دی چې د راوړ او د ماشومانو ته د غټو لپاره دلته کېښودو او هغه هم سپیشلي په ډیپو کې. بیا زه د هغه ټوله ټیچر چې دي زه د هغې ډېره شکریه ادا کوم. د هغو د دې سره برپور تعاون وکړو او انشاءالله دا امید ساتم چې په آینده وخت کې به هم د دې سره دا خپل تعاون جاري ساتي. امید ساتم او زه د هغې یو ځل بیا د هغې زیاته شکریه ادا کوم چې هغه د انتخاب سره په دې اکیډمۍ کولوالو کې تعاون کړی دی. زه د هغې ډېر زیات مشکور یم ځکه چې د یو معاشرې دپاره ګیم چې دی ګیم دا د معاشرې سره او د ژوند یو حصه ده چې په کومه معاشره کې ستا ګیم نشته، که کرکټ دی که فوټبال دی که باسکټبال دی که هغه میکس آرټس آی سی ایم اکیډمیز څونه چې دي د دې په وجه باندې زمونږ کومه نوې معاشره چې را روانه ده ماشومان چې کوم زمونږ دي نو دا به د نشو د لعنت نه پاکي، ولې چې څونه ټایم هغه دلته تیروي نو هغه په داسې ماحول کې تیروي چې هغه به د نشو نه پاکي، هغه به یو مصروفه زندگی تیروي. نو لہذا زه ټولو ماشومانو ته وایم څونه هم چې دي په دې ځای کې زموږ څونه مشران هم دي نو هغو ټولو ته وایم چې هغه خپل ماشومان چې د هغو سره ګنټه ګنټه ټایم ولینئ یا 2 غنټې ټایم ولینئ، زیات ټایم نه ضایع کېږي. دلته راځئ د دې ګیم حصه جوړه شئ، په دې کې شرکت وکئ، خپل بچي راولېږئ. دلته د دې تاسو ته 2 فایدې، یو خو به ماشومان د بهر د ګرځېدو نه بچ شي چې هغې کې مختلفو نشو طرف ته راغب کېږي، ماشومان راځي هغې نه به بچ شي. دویم باډي فټنس، د باډي فټنس لپاره دا بهترین گیم دی. بل اوس ما په خپله راکوم ما که ما اوس کولی شوې نو زه په خپله تللی وم ما به ورسره ګیم کوم انشاءالله. کوشش هم کوم چې راځم او دلته به ګیم کوم دوی سره څونه رانه کېدی شي. او ټولو ته دعوت ورکوم چې خپل ټول ماشومان راولېږئ او دا اکیډمي کامیاب کړئ. او زه د هغې د ټیچر یو ځل بیا ډېره ډېره شکریه ادا کوم چې دلته زموږ په دې محله کې داسې یو اکیډمي کولاو کړه چې هغه د ماشومانو تربیت په هغې کې کېږي، آینده ژوند کې به خوشحاله یې. دا مو وایئ چې زموږ ټایم ضایع کېږي، ټایم نه ضایع کېږي په دې ښه. دا 10 منټه دا 2 غنټې ټایم ضایع کول دا ستاسو د وجود دپاره څونه فایده ده، دا د معاشرې دپاره څومره فایده ده. د
د دې نه به تاسو داسې کلاړیان داسې پلیئرز به د دې نه وځي چې هغه به نیشنل ته لاړ شي د نیشنل نه به هغه انټرنیشنل ته لاړ شي او د دې قوم نوم به روښانه کوئ نو انشاءالله امید ساتم چې ټول به خپل بچي او سره زما راځو به دا اکیډمي به قایم و دایم ساتو او چې څونه پړکې دې سره به تعاون کوو ډېره ډېره شکریه مننه ګورې ما ته اول د ډاکټر صاحب د خوږو خبرو او میلمنو ته د ویلکم کولو نه بعد زه دعوت ورکوم زمونږ د دیر تایکانډو اسوسییشن سیکرټري جناب جمیع الله صاحب ته چې هغه راشي او خپل خیالات اظهار وکړي جناب جمیع الله صاحب بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې زه د راغلو ټولو میلمنو ډېره زیاته شکریه ادا کوم ما ته خو څه ورځ مخکې زمونږ ملګري حلیم بایي وی چې مونږ داسې یو اکیډمي کولاو کړې ده په الماس ډیپو کې الماس ډیپو بیا د هغې نه بعد ما ویل چې یا خو ډېره هم ښه خبره ده بیا زمونږ سره زمونږ انتخاب بایي هم رابطه وکړه چې دا خو ما اوس یو 2-3 کاله بعد ولیدو چې دا مونږ سره په سیرۍ کې مونږ یو اکیډمي کړې وه په هغې کې زموږ سټوډنټ هم پاتې شوی دی نو ذاتي ډېر زیات خوشحاله شوم چې خامخا دې له به مونږ خپل کارونه مخکې وروسته کوو خو دې اوپننګ سرمني له به زه لازمي ځم څنګه چې ډاکټر صاحب خبره وکړه چې ګیم په حوالې سره او د ګیم ټول صفات خو ډاکټر صاحب ته معلوم وي هغوی ورته وویلو خو زه اوس دلته خبر شوم چې دلته څه پولیس راغلي وو او اکیډمي بندوله یا خو چې دا تاسو څه ګیم کوئ یا دلته نور داسې څه خبرې وشوې چې مخکې زموږ په دې علاقه باندې طالبانو هغه سیسټم هم شوی او نو ډېر خلک یېرېدلي وو نو دا تاسو د سټیج یم چې هېڅ قسمه پولیس یا هېڅ قسمه هېڅوک د اکیډمي نشي بندولی زه د ډسټرکټ دیر اپر سیکرټري یم او د دې تعاون به مونږ سره مونږ به دوی سره خپل تعاون هم کوو او دوی رجسټریشن به هم ولې زه د خپل اسوسییشن نه ورکوم او د دې نه علاوه د دې سره به 100% زمونږ تعاون یقیني د دې نه علاوه زمونږ څنګه چې تاسو ته پته ده خلک یا ډېر خلک به د ګیم سره ناشنا یي چې یا خلک به راځي یو بل به په لتو وهي او یو بل به پنچونه او سکونه ورکوي نو زه تاسو ته دا یقینګاني کوم څنګه چې دا نور کرکټ گیم دی فوټبال گیم دی او بیډمنټن دغه شانتې هم دا زمونږ مارشل آرټس گیم دی دا څه جګړې نه دي نه بل څه ټریننګ دی دا صرف او صرف سپورټس دی مونږ یې دلته د سپورټ په بحیثیت کوو د دې نه علاوه چې څنګه په کرکټ کې مخکې پلیئر دي څنګه په فوټبال کې مخکې پلیئر دي نو دغه شانتې زمونږ په مارشل آرټ په تایکوانډو په جمناسټک هم پلیئر ډېر مخکې دي د دې نه مخکې 2017 خبر ده چې ما د دیر اپر نه 6 الکان د صوبې ټیم ته د نیشنل له ورکړی دي او مخکې د مختلف اکیډمیانو دي د هغې نه بعد په 2020 کې چې زه په خپله او زما سره زما سټوډنټ انټرنیشنل ته دوبۍ ته لاړو هلته مونږ کمپټیشن وکړو او واپس رالو هم ما ته بالکل یاد چې په 2010 کې دغه شانتې ما کټ کړی و زه رالم او زمونږ د ګیم دغه شانتې اکیډمي او اوپننګ سرمني وشو ما ته بالکل یاد شي نو د هغه لیول نه ما ګیم شروع کړو زما چې څه ملګري وو هغه څوک جابونو ته لاړو چا ګیم پرېښودو نو په لسو کالو کې زه رارسم او د ډسټرکټ سیکرټري جوړېږم او زه انټرنیشنل ته زما دلته ګیمونه کوم نو دغه شانتې د اوشیرۍ خلک ډېر غیرتمند او میلمدوس او ډېر ټیلنټډ خلک دي نو په راروان وخت کې انشاءالله تعالی د دې اکیډمۍ نه به زه نیشنل تم پلیئر بوځم زه به ډیویژنل تم پلیئر بوځم او زه به انټرنیشنل لیوله پورې د دې اکیډمۍ پلیئر هم بوځم نو زه په اخره کې یو ځل بیا ستا د ټولو زیاته شکریه ادا کوم او پیرنټس ته دا وینا کوم چې دا بالکل داسې ګیم نه دی چې دلته به واړه یو بل خوږی بالکل دا فټنس گیم دی سیلف ډیفینس گیم دی زه تاسو ته وینا وکړم د یو عام کس او زمونږ دا خبره ډېره مشهوره ده وایي کراټمن سړی د 10 کسانو مقابله کوي نو هغه داسې مقابله نه کوي چې هغه سړی وایي خو هغې دونه ټریننګ کړی دونه فټنس یې کړی چې په هغې کې طاقت سیوا شوی یو عام کس چې 2 بوجۍ وړي نو زمونږ مارشل آرټ تایکوانډو والا 2 بوجۍ په اوږه کړي روان وي
نو زه یو ځل بیا د سټوډنټس ته دا کوم چې ټرینران دي یا راتلونکي دغه ته چې کوم مونږ گیم کوو دا به د منشیاتو خلاف کوو او زه دا په فخر سره یم چې یو کس د مارشل آرټ په هم دا منشیات نه کوي او بل زه دا خبره کول غواړم چې دلته څونه پلیر دي یا راشي او دلته گیمونه زده کړي نو زمونږ د یو غریب رور یا د مشرانو چېرته په کلي کې یا څه پاڼې راغستې دلته خو غرایز علاقه ده دغه ډېر زیاتې که نه نو دا به هغوی سره مدد کوو چې دلته یو ښه امیج خور شي او خلکو ته پته ولګي چې یو دا یو داسې ګیم دی د ډسپلین ګیم دی او تاسو ته دلته راځي بیا د خلکو د پیرنټس نه دا مطالبه کوم چې خپل ماشومان راولې د اکیډمۍ ته داخله کوي نو ستاسو د عام یو ماشوم او ستاسو د ماشوم به انشاءالله ډېر زیات فرق وي اوس خو چې کله راشي اکیډمي جوین کړي او بیا تاسو درشي لسته ورځې په اکیډمۍ کې وشي نو د هغوی په رویه کې به ډېر زیات فرق راغلی هغه به تاسو په خپله کور کې محسوس کړئ چې زموږ په دې کوم مخکې څنګه و او اوس څنګه دی نو لهذا خبرې خو به نور مشران پاتې دي هغه هم کوي د یو ځل بیا ستاسو د ټولو ډېر زیات شکریه ادا کوم او خصوصي د خپل شاګرد انتخاب بای ته په دې باندې مبارکباد ورکوم او مونږ ورته انشاءالله د سره یو چې هیني ټایم سم ضرورت یا سمي نو اسوسیشن ستاسو په شا ولاړ دی بهیڅ سیکرټري بهیڅ استاد ستاسو په شا ولاړ یم چې څه قسم مسلې نو مونږ ته بالکل راتلی شي زمونږ دورې تاسو ته هیني ټایم کولاو دي حدیث صاحب اور ریل کمانڈو ہدایت صدا تاریخ پختہ جنرے غبتاب صاحب اختتامی اور خبری کئی دعوت اور کو علیم صاحب تھا کتاب طرف پر خیالات اظہاروں کی علیم صاحب الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول مرګرو ډېر زیات شکریا ادا کوم ډېره مننه او خاص کر د اتحاب چې زموږ سټوډنټ دی زموږ سره هلته گیم کړی زموږ سینیر شاګرد دی موږ یې هلته انوایټ کړلو موږ پروګرام له راوغوښتلو ډېره زیاته مننه او ډېر زیات احترامات او د راغلو مېلمنو او زما د فین فالوورز ډېره زیاته مننه ډېره شکریا والسلام او په شریکه ټول دعا وکړئ دې هلک له چې الله پاک له کلب کامیاب کړي او دا سپورټ کړي او دله دلته راشي سلام عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إني أسألك العلم من هدى وإثما مباركا فيه رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تبارك وتعالى